او ورونو خپل مردگان په دعاګانو کې یادوي هغه د بار استغفار کوي د قران مجید تلاوت کوي تسبیحات کوي صدقات او خیرات کوي او ثواب یې هغه ته بخي امام قرطبی رحمه الله لیکلی دي چې احادیث کثیره په دې معنی شاهد او گواه دي چې یو سړی د خپل نیک عمل ثواب بل چاته بخلی شي او الله تعالی وترسي او علامہ قاضی ثناء الله پانی پتی رحمه الله په تفسیر مظهری کې په سورۃ نجم کې هغه روایت را جمع کړي دي چې دا غینه دا ثابتيږي چې ایصال ثواب الله تعالی رسي چې کله یو سړی د قران تلاوت کوي ذکر او اذکار کوي صدقه او خیرات کوي او یو مسلمان ورته وبخي نو الله تعالی د خپل وسیع خزانونه دا غي ثواب هغه ته رسي حدیث مبارک کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله عز وجل لا يرفع الدرجه للعبد الصالح في الجنه چې الله تعالی دی او نیک بنده لپاره په جنت کې یو درجه اوچته کی فيقول يا رب دی وجه زما رب ان لي هذه یا الله دا یو درجه زما د پر د کم ځای نه اوچته شو څنګه اوچته شو یعنی زما عمل خو باندې شوی زما خو انتقال شوی دی فیقول باستغفار ولدک لک الله تو فرمای په دنیا کې ستا بچره تاروس تو ځان وارث پر خو دے هغه ستا د لپاره استغفار کو دا غي په بدله کې الله وي ماته لپاره درجه اوچته کړه امام بیهقی رحمه الله په شعب الایمان کې یو روایت ذکر کړی دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث چې مړ په قبر کې په داسې کیفیت باندې وي لکه یو سړی چې په دریاب کې ډوبېږي او اشاره خلکو ته کوي لاس وای چې راشي مال لاس راګي ما د ډوبېدو نه بچ کړي نو مړ په دغه حالت باندې په قبر کې ينتظر دعوه د انتظار کوي د دعاګانو تلحقه من اب او ام او اخ او صديق چې پلار به وته دعا وکي مور به وته دعا وکي رور به وته دعا وکي یو یار او دوست به وته دعا وکي فاذا لحقته چې کله دته دا دعا ورسي کان احب الیه من الدنيا وما فيها نو دغه مرده ته دغه دعا او دغه استغفار دغه صدقه او د خیرات د دنیا او ما فيها په مقابله کې محبوب او خوخوي زکه د دنیا د مال او دولت دا خو ارس دلته کې پرې خو دی او پکاري ناراضي دغه دعا او استغفار ته محتاج دی وان الله تعالی لا يدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال او نبی علیه السلام فرمایي چې الله تعالی د قبرونو والتا د دې زمکه والے یعنی د دې ژوندو د دعاګانی او د استغفار د غرونو په شان د ثوابونو په شکل کې پیش کړي الله تعالی وتر غرونو په شان ثوابونه ورګي په قبرونو کې وان هدیه الاحیاء الى الاموات الاستغفار لهم او یک ژوند دی وای چې موږ د مړو ته هدیه او تحفه ورکو او ډالۍ دی وته ورکو نو د ژوندو تحفه مړو ته عاد د دې لپاره د الله تعالی نه بخشش طلب کول دي چې او فرمایي چې یا الله دا څومره مؤمنان مسلمانانو په شی دي ټولو ته الله مغفرت نصیب کړي عزیزانو خپل هغه کسان چې وفات شوي دي نو په دعاګانو کې په استغفار کې هغه یاد لري یو وخت ولا مختص کې کم از کم 2 رکعات ول کوئی پر د شپه کې سورۃ اخلاص ورپسې وایي د قران مجید تلاوت کوي ذکر او اذکار او تسبیحات وایي او صدقات او خیرات کوي دا غي په روح باندې بخي او بیا په دعا کې بخل مکوي علما ویل دي چې د الله تعالی وسیع خزانو سره دا خای چې کله انسان دعا کوي نو د جمعي صيغه دی استعمال کی او دا دی چې الله دا مونږ کوم کلمات وي د دې ثواب د آدم علی السلام نواله تر اوسه پوری چې څومره خلق په کلمه توحید باندې د دنیا نه تللی دي یا الله غټول ته د خپل وسیع او فراخ خزانو نه د دې ثواب ورسه الله جل جلاله دې موږ د توفیق راکړي چې موږ خپل مړو پسې ایصال ثواب کوو